السلام علیکم. مفتی صاحب محترم، ترې خالص مطلب دا دی چې یره د دین علاوه نور وارثان نشته او بیا سلور زنانې دي خزې چې کوم ورته وایي او دا 1 2 3 4 مطلب نمبر دي. یو د تر لور ده، یو د پلار د غاړې د خور لور ده، تر لور چې کوم پلار د خور لور ده کنه، بل د مور د خور لور ده، بل د ماما لور ده. دغه شانتي نو دا سلور واړه جنکې یو ودی او د خالص مطلب دا چې یره د دین علاوه نور وارثان نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولانا صاحب تاسو په ورځ دا تفوس کړو یو انسان وفات شوی دی، دغه سلور زوجات پاتې دي په ورثو کې، سلور خزې پاتې دي، یو د تر لور ده، یو د ترور لور ده، یو د ماما لور ده، یو د خاله لور ده. بنت العم چې ورته وایي د تر لور، بنت العمه د ترور لور، بنت الخال د ماما لور او بنت الخاله د خاله لور. ترکه سلور لکه روپۍ دي. د دې تقسیم داسې دی چې د زوجاتو دوه حالات دي، اما للزوجات فحالتان، د زوجاتو دوه حالات دي. نو دلته روبه رسیږي ځکه اولاد نشته دی د مړي. نورو به چې موږ ورکړل نو څلور لکه روپو کې 1 لک روپۍ د دوی ورسېدلې، بیا دا 1 لک روپۍ موږ په دې څلورو باندې تقسیم کړې نو 25,025 ته هر یوې زنانه ورسېدې، د هرې ښځې 25,000 روپۍ ورسېدې. باقی ترکا ټول زنانه دای باندې رد نه کیږي، په زوجانو باندې رد نه کیږي. نو دلته به د دې نور ورثو ته ملاویږي. دا ټول دلته ذوی الارحام موجود دي. په ذوی الارحامو کې به دا صنف رابع دی او په صنف رابع کې به دا فصل فی اولادهم کې راغلی دي چې د پلار د طرفه یا د مور د طرفه د ترور زامن، د تر لور، دا ټول په ذوی الارحام کې راځي. د ماما لور دغه شانته کې د خاله لور دا ذوی الارحام کې راځي. فصل فی اولادهم په دې فصل کې دې کې د وضاحت کړی دی که چېرته دا ټول په قرب او په حیز د قرابت کې متحد وي، وینستو فی القرب وکانه حیز قرابتهم، او د دې حیز د قرابت یعنی یو طرف نه وي، یا د پلار د طرف وي یا د مور د طرف نه وي، متحدن یعنی متحد وي حیز د قرابت. نو فمن كانت له قوة القرابه، کدی وخت کې چا د قوت د قرابت حاصلو فهو اولا بالاجماع، نو دی به په اجماع سره به دا ټول مال قوت د قرابت والا واخلي. مطلب دا سلور جنکې دي که چېرته دا سلور واړه د پلار د طرفه حیث کې وي، د پلار د طرفه جهت کې وي، نو دلته به د تر لور حصه اخیستې وي ځکه دا قوت کې برابره ده د ترور د لور نه. ولې مضبوطه ده؟ د تر لور بنت العم چې ده دا ولد العصبه ده. نو دلته به موږ ټول مال به د تر د لور وي او د ترور لوریانې به ټولې محروم وي. لیکن تاسو دې خوا دې بلې صفحې ته چې راشئ نو دلته بیا وضاحت کړی دی، وایي ولکن اختلاف حیز قرابتهم. اوس که چېرته بیا حیز د قرابت کې اختلاف راشي، څه مطلب؟ بیان کان بعضهم من جانب الاب و بعضهم من جانب الام، که چېرته بعضې د پلار د طرفه راشي، بعضې د مور د طرفه، لکه دا صورت چې تاسو ذکر کړی لکه دا صورت، نو فلا اعتبار لقوة القرابة ولا لولد العصبة. نو دلته به قوت د قرابت ته اعتبار نه وي او ولد د عصبه ته به هم اعتبار نه وي. نو دلته موږ 1 لک روپۍ چې تقسیم کړي موږ سره 3 لک روپۍ پاتې شوې. نو دلته بیا وضاحت کړی دی چې ثلثان به د پلار د طرفه رشتې ته ورکوي او ثلث به د مور د طرفه رشتې ته ورکوي. نو ثلثان چې موږ ورکړل جهت الاب ته ورکړل، هلته 2 ورثه دي، یو د تر لور ده یو د ترور لور ده. دلته بیا په خپله باندې دی کې وضاحت کړی دی، سراجي مصنف په خپله وضاحت کړی ثلثان به لمن یدلی بقرابة الاب، څوک چې د پلار د طرفه په قرابت کې وي نو ثلثان د هغوی شو. نو فیعتبر فیهم قوة القرابة، نو په دې کې به قوت د قرابت ته اعتبار وي. اوس ولې دلته به ولد العصبه ته ورکې او ذوی الارحام ولد ذوی الارحام به محروم کیږي ځکه دا فصل چې دی د قوة القرابت نه څه مراد دی؟ فیعتبر قوة القرابت، نو دلته فصل فی اولادهم په اوله حاشیه کې دا لیکلي دي هو ان یاخذ الاقوى جميع المال، چې دا قوي به ټول مال اخلي. نو قوي په دې کې څوک ده؟ قوي بنت العم ده چې د عصبه لور ده، بنت العمه هو د ذوی الارحام لور ده، ځکه عم تر د عصبه بنفسه ده. عصبه بنفسه 4 اصناف، جزء المیت واصله وجزء ابيه وجزء جده. عم جزء جده ده، د نیکه جز ده کنه، تر د نیکه جز وي د سړي. نو دلته د عصبه بنفسه تر په خپل موجود ده، نو د لور ده، نو دا د ترور لور
د ترور چې د خپل ذوی الارحام ده نو د ذوی الارحام لور چې د محرومه شو بنت العم سلسان ټول واغسته نو 3 لک روپۍ موږ سره پاتې وي نو 3 لک روپو کې 2 لک روپۍ سلسان په دریو کې 2 دا 2 لک روپۍ دا د بنت العم ورسېدي بنت العمه د ترور لور دا محرومه شو. اوس د خوراشي د مور د طرفه جهاد چې دینو دلته د مور د طرفه جهاد کې 2 ورثه دي یو بنت الخال د چې د ماما لور د بنت الخاله دلته د یو د خاله لور دی او د ماما لور ده په دې کې ولد العصبه یو هم نشته دا دوه د ذوی الارحام دي ځکه مامام ذوی الارحام دی او خالام ذوی الارحام کې ده نو دلته بس کیږي نو دلته به بیا داسې کیږي چې دلته به د ماما لور ته بد وچند ورکوي او د خاله لور ته یو حصہ ورکوي د لذکر مثل حظ الانثیین د قاعده مطابق نو 1 لک روپۍ 3 لک روپو کې چې منګه دغه سلس کې ورکو نو 64666.66 د ماما د لور رسیدي او 33333.33 د خاله د لور رسیدي نو په دې ترتیب سره 4 لک روپۍ تقسیم شو 1 لک روپۍ د مور د طرفه ورساو ته ورسیدي 2 لک روپۍ د پلار د طرفه سلسانو کې ورسیدلی او 1 لک روپۍ چې دي دا د دې زوجاتو ته ورسیدلی دا 4 لک روپۍ پوره تقسیم شولي. البته په دې د مور د طرفه جهت الام کې یو صورت بل هم سره چې هغه داسې هم کېږي چې دا په تساوی نه په مساوي سره تقسیم کړي شي د ماما لور ته هم 50000 ورکوي 50000 د خاله لور ته ورکوي په دې طریقې هم کول شي. خو راجح دغه د چې کم زموږ علماء کرامو ذکر کړل دي چې د لذکر مثل حظ الانثیین د قاعده مطابق د ماما لور ته ځکه ماما چې د مذکر دی او د خاله چې د مؤنث نو د ماما لور د مذکر د تدوا حصے ورکوي نو 66666 ورسیدي او 33333.33 د خاله د لور رسیدي. په دې کې صرف محرومه د ترور لور شوله ولی هغه د ذوی الارحام نو او دا نور هم د ذوی الارحام خو البته هیڅ د قرابت هیڅ د مختلفو که هیڅ د قرابت مختلف نه وي نو بیا دی یوی جنې تم نه رسیدلی کدا ټولې د پلار د طرفه وي یا ټولې د مور د طرفه وي نو اقواته به رسیدلی او هغه لري بتی بعید بچي وي هغه به ټول محروم وي. نو دا مختصر غونډه کې وضاحت شو 4 لک روپۍ تقسیم شي 1 لک روپۍ د خزو شوي او 2 لک روپۍ د تر د لور شوي او 1 لک روپۍ په شریکه باندې سولس کې شپږ دا د ماما د لور شوي او 33333 دا د خاله د لور شوي. دغه ترتیب شو دا تقسیم منګو کو واخر دعوانا الحمدلله رب